ماننا لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته نازل کړی دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې ان انزلناه فی لیلة القدر. او دا لیلة القدر چې کوم دی نو دا په رمضان شریف کې ده، او په رمضان شریف کې زیات او غالب امکان دا دی چې دا په اخیرنۍ عشره کې ده. او رمضان شریف متعلق روایات راغلي دي چې الله رب العالمین تیرې صحیفې هم څومره نازلې کړي دي، نو دا اکثریت پر رمضان شریف کې الله نازلی کړي دي. یکم رمضان باندې صحف ابراهیمیه الله نازل کړي دي، دا نوٹ کړئ ځان سره. چې رمضان باندې تورات الله نازل کړي دي، یکم باندې صحف ابراهیمیه، شپږم رمضان باندې تورات الله نازل کړي دي، دولسم رمضان باندې زبور الله نازل کړي دي، اتلسم رمضان باندې انجیل الله نازل کړی دی، او بیا په لیلة القدر باندې قرآن الله نازل کړی دی. نو ګوره یکم رمضان صحف ابراهیمیه، چې رمضان تورات، 12 رمضان زبور، 18 رمضان انجیل، او بیا په لیلة القدر کې قرآن الله نازل کړی دی. نو ګوره رمضان ته دا یو سعادت دا ورته ملاو دی چې الله ټول آسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل کړي دي. دا روایت دا چې کوم دی نو ګویا کې واثله ابن اسقع د هغه نه حضرت قتاده را نقل کړی دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو یا د دې لیلة مبارکه نه مراد دا د لیلة القدر شپه ده، او یا د دې نه مراد شب براءت دی. دا تفسیر چې کوم دی نو د حضرت عکرمه دا هغه نه منقول دی. شب برات، شب برات نصف من شعبان، پنځلسمه ده چا د شعبان. موږ او تاسو به ورته شو قدر وي. پوه شئ په خبره باندې که کومه شپه باندې چې الله رب العالمین مقادیر د انسان دا چې کوم دی نو توی کوي چې د ده به را روان کاله پورې رزق سوي، د ده به مرګ او ژوند به سوي، د ده به صحت او مرض سوي، د ده به فقر او غنا سوي. دا ټول چې کوم دی نو مقادیر الله رب العالمین په دغه شپه باندې دا توی کوي. پوه شولې په خبره باندې. نو فرمایي